او په خپل وخت باندې به الله تبارک وتعالى چې دی هغه به ښکاره کوي او دا به د اسمانونو او پزمکا او په اسمانونو کې به ډېره لویه حادثه به وي او ناګهانه به راشي په داسې ناګهانه چې یو سړی روټۍ راغشتې وي روټۍ خوري نوړې چت کړې وي خوله کې اچول غواړي لا خوله کې اچولې نه چې قیامت واقع شي یو دکاندار چې دې کپڑا راغشتې وي کټکولو د پاره ناپی کی او قنچی پی کی دي لا کټکړې نه چې قیامت واقع شي او دغه شان ناګهانه هر کار کون کې د کار اراده وکړي وي کول غواړي دي کې بنا غهانه بغتتن الا بغته ناګهانه براش او لدی حقیقتا علم صرف د الله تبارک وتعالى سره د الله نه سوا بل چاته دی علم نشته دی دغه خبري مزید جواب د پاره الله تبارک وتعالى مخکې فرمایي چې دغه پیغمبر نبی آخر الزمان دی چې دی د الله تبارک وتعالى د قدرت په مقابله کې د خپل ذات په حواله سره هم د نفي او د نقصان مالک نه دی نو چې یو کس د خپل د ذات د نفي او د نقصان مالک نه نو هغه به د بل چا مشکل کشا څنګه جوړ شي حاجت روا به څنګه جوړ شي بل چاته علم غیب د غیب علم بچاته سوخي وغيرها قلت ورتو لا املك زنیم مالک لنفسي د خپل ځان د پاره نفعا د نفي ولا ضر او نه د نقصان الا ما شاء الله مگر سچ غواړي الله جل شانه ولو كنت كچريز پوهدل ولو كنت اعلم الغيب كچريز پوهدل په علم غیب باندې لستكثرت من الخير نو ما با ډیر راټول کړي وې د خیر نه وما مسني السوء او نبو رسدل ما تاس تکلیف ان انا نمز الا نذير مگر يرون کی وبشير او زیر ورکون کی لقوم يؤمنون او خلق د پاره چی ایمان لري قل تورتو لا املك ما محبوب پیغمبر دی تو لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا زنیم مالک د خپل ځان د پاره د نفي او د نقصان د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ذات د پاره هم د نفي او د نقصان مالک نه دی بلکې دا د هر څه کولو والا ذات د نفي او د نقصان رسولو والا ذات عزت او ذلت ورکولو والا ذات مرګ او ژوند ورکولو والا ذات دا یو د الله تبارک وتعالى ذات دی نو کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره علم غیب د غیب او علم وی نو بیا په جنگ احد کی غزوه احد کی دندان مبارک دا بن شهید کیدل او کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د غیب او علم وی د غزوه بنو مستلق نه د واپسې په دوران کې منافقین چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وای په سفر کې پټ وو منافقین مدینه منوره ته چې ورسېدل هغه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنه په عزت او په حرمت باندې الزام ولګو تهمت ولګو او په دغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هغه هغه سازش نه د هغه هغه مکر او فریب نه د هغه هغه د منافقت نه ډیر زیات پریشان شو او تر دې پورې چې درې ورځې پورې دا کیفیت د پریشانې و د الله محبوب پیغمبر د صحابه کرامو نه مشوره خلی مختلف آراء او مشورې مخ ته راځي بالاخر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام مختلف مشورې ورکړي تفصیلی واقعا ده بالاخر نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی چې ته پاسه تم مشوره راکا
او هغه پاسی و یا رسول الله دا راته وې چې بیبي عائشه صدیقه سره ستاسو نکاح چا کړو او چرته شو؟ دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د سره زما نکاح په عرش باندې شو، رب کائنات په خپل باندې کړو. جبريل امین د تصویر وروړو ما ته وخو چې د زنانه به ستا حرم جوړیږي. نو بیا حضرت عمر فرمایي چې یا رسول الله چې کوم ذات ستا په بدن باندې مچ ناسته نه برداشت کوي نو هغه به یو ناپاک زنانه به ستا بسترې ته څنګه راولي؟ لہذا خلکو نه مشورې ماله د الله رب العالمین د فیصلې انتظار کوه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارک یا د غم نه د خفګان نه د اوښکو نه ډکه وه، یکدم مسکی شو. فرمایي جزاک الله ای عمر، مونږ به د الله رب العالمین د فیصلې انتظار کوو. الته بل طرف ته بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها 3 ورځو نه په سجده باندې پرته وه، رب کائنات په حضور کې خپل جړاګانې کولې. دې کې سوره نور نازل شو، جبريل امین راغی او هغه خبرې وکړې چې کوم فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه په فرش باندې مشوره ورکړې وه. رب کائنات د عرش مولا نه د هغې تایید فرمایل. د سوره نور 13 آیتونه مبارکه د بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها په عزت او په حرمت باندې نازل شوي او داغه د طهارت اعلان شو. رب کائنات فرمایل سبحانك هذا بهتان عظیم. آینده د پاره قیامت پورې راتلونکي خلکو د پاره هم چې دی یو نصیحت او دغه شان هغه خلک چې کم یو باعفت او باحیا زنانه باندې تهمت لګي دا غوي سزا قیامت پورې راتلونکي د مسلمانانو د زنانو عزت ابرو حیا هغه الله جل شانه محفوظ فرمایل هغه باندې تهمت لګون کی ته سزا ملو شو. نو دا غي بنیادی وجه دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د غیب او علم نو، که د غیب او علم وینو صفابه هغه خلکو ته ویلي و چې دا تهمت دا الزام زما په عزت باندې حمله دا فلان 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 منافق کړي. بالاخر چې کله د الله محبوب پیغمبر ته د وحی په ذریعہ باندې پته ولګیدو، شپږ دیرش کسان داسې وو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډک جمعات نه پاسولو فلان ابن فلان اخرج فانك منافق. یو منافق 36 کسان د الله محبوب پیغمبر پاسولو مسجد نه بهر چې کله وحی ورته راغی او تر څو پر چې وحی نور راغلی د منافقین او علم د غیب او علم د پټو سيزونو علم د الله محبوب پیغمبر سره نو. ځکه فرمایي چې ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، کچری ما سره د غیب او علم وینو ما به ډیر خیر ځان ته راټول کړی وي. وما مسني السوء، ما ته به څه تکلیف نه ورسېدلی. ان انا الا نذير وبشير، زه نیم نور څه مګر د الله تبارک وتعالی نه يرونکي او دغسې نیک عمل کوونکو ته چې دی زیری ورکوونکی ما. قلت ورته وویل لا املک، زه نیم مالک لنفسي د خپل ځان دپاره نفعا د نفع ولا ضر او نه د نقصان الا ما شاء الله مگر څه چې غواړي الله جل شانه. ولو كنت کچری زوی ولو كنت اعلم الغیب، او کچری ز پوهېدلې په علم غیب باندې لاستكثرت من الخير، نو ما به ډېر راټول کړی وي ځان دپاره خیر. وما مسني السوء، او نو به ورسېدلې ما ته څه تکلیف. ان انا الا نذير، مگر نیم زه مگر یرونکي وبشیر او زیری ورکوونکي لقوم یؤمنون او خلقو لپاره چې ایمان راوړي.